اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. سورہ نساء آیت نمبر 123. هر کله چې مخکې ذکر وشو چې شیطان د امانی وسوسې هغه اچي انسانانو ته، نو پر آیات کې د دغه امانی حکم هغه ذکر کوي چې په شرع کې د هغې اس اعتبار هغه نشته دی. الله فرمایي لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب، نه برابریږي دا آرزوګانې او نه آرزوګانې د اهل کتابو. امام مجاهد رحمت الله علیه ابن زید دا غي نه روایت ته چې دا خطاب مشرکانو ته او مخکې دا غي د شرک ذکر وشو. هغې کې وفرمایل ان یدعون، او د بعضو په نسبت باندې دا خطاب مؤمنانو ته بلکې غوره دا چې دا خطاب عام دی، غیر کتابیانو ته هم دی. نو فرمایي چې لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب. په دې کې بیا درې اقوال دي. اول قول دا دی چې دا هغه وعدې ته راجع دی چې په وعده د الله تعالی کې هغه دی، او علامه عظیم مشری رحمت الله علیه هغه فرمایي چې یعنی دغه وعده هغه جنت او د ثواب په امانی سره نه حاصلېږي. دویم قول دا دی چې دا راجع د ایمان ته په لفظ د آمنو کې ذکر دی، یعنی ایمان په تمناګانو سره نه حاصلېږي. دا قول د امام حسن بصری رحمه الله دی. او دریم قول دا راجع د مؤمنانو ته او کتابیانو ته او هغه خبرو اترو ته چې مؤمنانو وی چې زمون کتاب ستاسو په کتاب باندې حاکم دی او زمونږ نبی خاتم الانبیاء دی، او اهل کتاب یهودیانو وی چې مونږ نحن ابناء الله و احباؤ، یعنی مونږ جنتیان یو. نو دې ته وویلی شو چې ستاسو دغه دعوی دا صرف په ارزوګانو سره نه حاصلېږي. او علامه آلوسی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې امانی جمع د امنیې ده، هغه صورت د یو څیز هغې ته ویلی شي چې په نفس کې هغه حاصل شي، یعنی نفس د هغې تقدیر او تصور هغه کړی وي، نو حقیقت یې هغه نه وي، او اکثر اطلاق چې دی دا د دې په دروغو باندې کېږي. ولا امانی اهل الکتاب اشاره ده چې د هغې دعوه د جنت دا خاص کول دا د خپل قوم د پاره دي، ځکه هغې فرمایل لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصوارا، یا به هغې وي چې نحن ابناء الله و احباؤ. الله فرمایي دا ټول تصورات دي، دا سنې دي سره به حساب کتاب کوم. او بیا فرمایي من یعمل سوءا یجز به، یعنی چا چې عمل وکړو او بد عمل یې وکړو نو د دې عمل هغه سزا او بدله چې دی دا به ورته ورکوي. نو فرمایي
ولا یجد له من دون الله او نه به امیدوي یعنی د الله نه ما سیوا بل څوک. اوس دې ځای کې ګوره من یعمل سوءا یجز به. ابو بکر رضی الله عنه هغه وایي چې د جزا نه مراد د دنیا مرضونه او مصیبتونه دي. داسې په حدیث د حضرت عایشه رضی الله عنها کې هم راغلي دي، داسې په حدیث د حضرت ابو هریره کې هم راغلي دي، او امام احمد او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي دي. او بعض مفسرین په نسبت باندې ابن جریج او ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې سعید بن جبیر هغه وی چې د سونه مراد دلته کې یعنی شرک ته او کفر دی چې پاغي باندې خامخا به سزا هغه به ملاویږي. ولا یجد له من دون الله ولیا، ولی هغه چې د دفع او د یعنی حفاظت کوي سره د مدد کولونه، او نصیر هغه چې صرف مدد کوي او حفاظت نشي کولی. بیا ورپسې آیات کې فرمایي ومن یعمل من الصالحات، چا چې عمل کو یعنی نیکو. اوس دا عتب ته په من یعمل سوءا باندې، هغه تخویف او دا بشارت ته، او د بشارت کامله د پاره په عمل کې دو شرطونه ذکر دي ها، او هغه به اوس دلته ذکر کوي. اول شرط هغه د ایمان دی، اول شرط هغه د ایمان دی، او دویم هغه صالحیت یعنی اتباع د سنت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د په عمل کې. ومن یعمل من الصالحات، او څوک چې عمل کوي نیک، ځکه چې یو انسان ټول اعمال صالحه نشي کولی، یا د هغه د وس او طاقت نه هغه بهر وي، لکه زکات شو، حج شو، جهاد شو، د دې لپاره شرطونه دي، یا د هغه نه ساقط وي د عذر د وجې نه، لکه مونځ شو په بعضې حالاتو کې په نس د بعضې علماو باندې هغه ساقطیږي. ابن جریر رحمت الله علیه د بعضې علماو نه نقل کړي دي چې په دې کې دا من چې دی دا زائد دی، خو لیکن دا قول د هغه ضعیف دی. من ذکرین او انثی، اوس داسې په سورې آل عمران کې هم تیر شوي دي من ذکرین او انثی. نو فرمایي چې ذکر د لفظ د انثی دا رد دی په جاهلیت والو باندې چې زنانې وجرې او د میراث نه هغه محرومه کړې وي. نو اسلام د هغې حقوق هغه ثابت کړي دي، او په دې باب کې نارینه او زنانه دا یو شان دي. وهو مؤمن، حال دار چې دوی سوي مؤمنان وي. فاولئک یدخلون الجنه، نو دا کسان داخليږي جنت ته. نو فرمای ولا یظلمون نقیرا، او پرې باندې به ظلم نشي کولی. نو ولا یظلمون، او نه به ظلم وکړي شي پرې باندې نقیرن د اډوکی د تار برابر. الله به پرې باندې ظلم دا بنه کوي. بیا ورپسې آیات کې فرمای آیت نمبر 125 ور هر کله چې مخکې آیات کې د نجات د حصول لپاره ایمان او عمل صالح شرطو، نو اوس داغي د شرح او د فضیلت هغه ذکر کوي، او د فضیلت دو وجې ذکر کوي. اوله وجه دا چې دا دین مشتمل دی په انقیاد او عبودیت باندې. دویمه وجه دا چې په دې کې متابعت د ابراهیم خلیل الله دی، او د فضیلت نه تعبیر په احسن سره کړی دی. نو صاحب د لباب وی چې وجه د احسنیت د دین هغه دو دي. یو دا چې دین اسلام په اعتقاد او عمل صالح باندې بنا دی، او په لفظ د اسلم کې یعنی اعتقاد ته اشاره ده، ځکه چې دلته اسلام په معنی د انقیاد او عاجزۍ کولو سره دی، او د انقیاد په اصل کې په ټول بدن سره دی، لیکن ذکر د وجه یعنی د مخ د دې وجې نه شوی دی چې په اعضاو کې احسن او خیسته چې دی نو هغه اندام څه شی دی؟ مخ دی. لکه په اعضاو کې د انسان هغه خیسته اندام چې دی نو هغه سره هغه مخ دی. نو دا ذکر د جز د خو مراد تینا کل دی. نو هر کله چې انسان په زړه سره خپل رب پیژني او جبې سره د الله د ربوبیت او د عبودیت اقرار وکړي، نو داسې کس خپل مخ هغه یعنی منقاد کو الله ته، او په لفظ د محسن کې اشاره د اعمالو ته، ځکه چې احسان په معنا د پیل د حسناتو او د ترک د سیئاتو دی. نو دا شامل د ټولو اعمال صالحو ته. نو په دې دواړو شرطونو اسلم او محسن کې رد د پټولو فرقو د گمراهانو باندې، ځکه د هغې طریقې چې دي هغه فاسدې دي، ځکه هغې ټول شرک په استعانت کوي، هغې شرک کې امداد یعنی هغې مدد را طلب کوي د الله نه ما سوا د خپلو پیرانو صاحبانو. نو هغې څه کوي؟ شرک په استعانت کوي. مشرکان استعانت خپلو معبودانو سره کوي، لکه دهریان چې دي هغې تبیعون
استعانت په افلاک او ستورو تبایع سره کوي دهریان چې دي نو هغه د ستورو نه امداد غواړي یا د افلاکو نه غواړي او یهودیان چې دي هغه مدد د دفع د عذاب هغه چې دی نو په عذاب کې کوي په دې خبره باندې چې موږ اولاد د انبیاو یا نحن ابناء الله واحباؤ نسوارا چې دي هغه په تسلیث سره استعانت کوي معتزله چې دي هغه خپل طاعات چې دي هغه موجب د ثواب او ګناه چې دي هغه نه موجب د عذاب ګڼي نو دی الله تعالی ته اس توجه نه کوي نو موصوف په اسلم او محسن سره صرف دا سوق دي اهل سنت والجماعت دي او دویمه وجه د احسنیت اتباع د ملت ابراهیمی ده په دې قول سره واتبع ملت ابراهیم تابعداري کو د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې هغه واضحه ده یعنی کلک ته نو ګوره اوس دی دا کې واتبع ملت ابراهیم حنیفا دا ځکه وی چې دینی محمدی چې دی نو دا د شرع د ابراهیم علیه السلام ته دا نږدې دی په باره د قبیلې کې په مناسکو د حج کې په ختنې کولو کې او په هغه کلمات او افعالو کې چې کم په وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ الته لس خبرې ذکر کړې وي ها دین ابراهیمی چې دا مقبولو په نزد د یهود او نصاراو او مشرکین عرب زکه دې ټول فخر کوي په نسبت خپل سره ابراهیم علیه السلام ته ولی الله مخکې ذکر کړی دی دی په درېمه سپاره کې چې دی دا غي ذکر هغه تیر شوی دی نو دی دا خپل نسبت چې دی دا چاته اړي دا ابراهیم علیه السلام ته اړي الله فرمایي تاسو چې دی نو تاسو دا دعوه چې دا د دې هیڅ حیثیت نشته او دا قبول او منظور نه ده ولی هلته کې الله فرمایي په درېمه سپاره کې تیر شوی دی نو دی بسوي الله فرمایي ما کان ابراهیم یعنی نه ابراهیم علیه السلام یهودیا یهودی ولا نصرانیا لیکن نصرانی نه یهودی دی او نه نصرانی دی بلکې الله فرمایي ولكن كان حنيفا مسلما الله جل شانه فرمای هغه یو کلک مسلمان دی یعنی دی بسوي یهودیانو بوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام نه یو نو الله ورته فرمایل یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تحاجون ولی جګړه کوي تاسو فی ابراهیم په بار د ابراهیم علیه السلام کی وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد الله فرمای نازل شوی تاسو ته تورات انجیل الا من بعد مگر پس د یعنی د ابراهیم علیه السلام ډیر کال بعد دا راځي چې 1000 سال بعد تنه تورات نازل شوی دی 2000 سال بعد تنه انجیل نازل شوی دی نو الله فرمای ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما لیکن ابراهیم علیہ السلام کلک په دین باندې دین ابراهیمی الله فرمای اے یهود او نصاراو تاسو دا خبره غلطی دي تاسو وای هغه وی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ويهوديان عزير عليه السلام دا الله زوی دی وای نصارا عیسی علیہ السلام دا الله زوی دی الله فرمای قل تورتوا اے پیغمبرا هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یعنی ورته وای چې الله ګورې چانه پیدا نه نه د الله نه څوک پیدا دي نو الته فرمای دین ابراهیمی سره الله فرمای اسلم وجهه لله وهو محسن یعنی محسن چې دی په دې کې اشاره د عقیدې د وحدانیت د الله تعالی ته واتخذ الله او نیولې دی الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیلا دوست ابراهیم علیہ السلام دا اللہ دوست اللہ ماضی مخشری فرمائی دا جملہ معترضہ دا پیدا دی تاکید دا وجوب دا اتباع دا ملت ابراہیمی دا یعنی سو کوئی ابراہیم چلے مرتبه د خلیل تا رسیدلی تا وای نو داغه تابعداري کول هغه لایق دي امام ابو حیان وای چې دا جمله چې دا استفهامیه ده من احسن پاغي باندې یعنی هغه چې په معنا د خبر کې د عطب تا نو فرمایي چې
بیا په اشتقاق د خلیل کې اقوال دي. د جمهور قول دا دی هغه وی دا د خلت نه اغستې شوې ده او هغه دوستی چې پای کې اس خلل نه وي دا پکې یو قول دی. یعنی دا اغستې شوې د خلت نه ده او خلت چې دی نو هغه دوستی چې هغې کې اس خلل نه وي. او دویم قول دا دی یعنی بعضې فرمایي دا ماخوذ د خلت نه دی په معنی د فقر د حاجت باندې. ابراهیم علیه السلام خالص دوست د الله دی. الله فرمایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا یعنی اونیو الله تعالی ځان د پاره دوست ابراهیم علیه السلام خلیل الله ورته وي. نو خپل اس حاجت هغه سیوا د الله نه بل چاته نه ښکاره کړی. امام ثعلبي وایي ابراهیم علیه السلام چې بس حاجتو الله ته به आवाज کو اے الله اے زما ربا یا ربی اے ربا یعنی الله ته به आवाज کو ته الله نه سیوای بل چاته نه کړي. او یا دار چې خلیل هغه څوک ته چې دوستانه داغه د زړه ته دن نشوي وي. امام زجاج وایي او یا دار چې خلیل هغه چې داغه په دوستانه کې اس خلل او نقصان نه وي. او تفسیر قرطبي وایي چې خلیل په معنی د فاعل دی یعنی محب محبت کون کې یا په معنی د مفعول دی یعنی محبوب په ابراهیم علیه السلام. دا دواړه صفتونه محب او محبوب دا په ابراهیم علیه السلام کې موجود او په دې معنی کې محبت د الله تعالی د ټولو قوتونو ته داخل شو. لیدل سکون اوریدل حرکت دا ټول چې دینو دا د او بل دار ابراهیم علیه السلام مفسرین وایي چې د هغه د جود او سخاوت د ملمستیا کیسې دي هغه ذکر کړي دي. ډېر ملمه دوست سړی و نو هغه سبب د خلیل وګرځېده. او مقام د حبیب چې دی دا د خلیل نه اوچت دی. ها مقام د حبیب دا د خلیل نه اوچت دی. او د دې وجې نه زموږ پیغمبر علیه السلام په صفت کې حبیب الله هغه راغلی دی. الله فرمایي یعنی حبیب الله اے د الله حبیبا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تعالی حبیب وی اے زما حبیبا یعنی الله په قرآن نازل کو. الله سوئی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فرمائی فضلنا بعضهم الله فرمائی ورفع بعضهم درجات ورفع أي محمد بعضهم درجات الله درجی ورکړي جناب محمد رسول الله تا. الله فرمائی یعنی آدم علیہ السلام هغه ټولو انبیاء د ټولو مسلمانانو نیکو داغه بعد اخیری پیغمبر خاتم الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تراغه. الله فرمای دلمه معجزات ورکړي دي دلمه فضیلت ورکړي درجی. یو دادا خطیب الانبیاء می ګرځول لري د ټولو انبیاء یعنی هغه ته خطاب کړي دي. دویم دار خاتم النبیین افضل الکتب یعنی کتاب می ورکړي دي چې قرآن دی. قرآن می ورکړي دي افضل الکتب افضل کتاب په کتابونو کې افضل کتاب قرآن کریم دی. او سلورم الله فرمای جناب محمد رسول الله شفیع الامم دی. شریعت می جدا ورکړي دي جامع الشرائع کثرت المعجزات نبی الثقلین امت زیات د ټولو امتونو نه پرز د قیامت باندې اول شفاعت په خپل امت کوي. الله فرمای یعنی پرز د قیامت باندې هر پیغمبر با आवाज کوي نفسی نفسی. یو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بوي یا رب امتی یا رب امتی اللہ زما امت یا اللہ زما امت. جناب محمد رسول اللہ بیام د امت غم بکی. اب بیا ورپسی سپرمائی ورپسی آیات کی وی وللہ ما فی السماوات خاص د اللہ د پار دی آغا سیزونه چې پاسمانونو کی دی او آغا چې پزمکو کی دی. نو
دا د الله وکان الله دی الله تعالی بكل شیء محیطا. ابن کثیر وی مراد د دینا احاطه علمی د الله تعالی دا، یعنی د الله د علم نه یو ذره ګوره بهر نشته بچ نشته، دا ټول د الله په علم کې دي. ها بیا ورپسې فرمای ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. دا نهم حکم د احکام سیاسیونه چې تعلق د رعیت د کمزورو خلکو سره دی، چې زنانه او یتیمانان واړه بچی دي، یعنی بادشاہ له پکار دي چې د دوی نه د مظالمو دفع کولو دپاره کوشش وکړي. نو ګوره هر کله چې مخکې آیات کې دین اسلام احسنیت ذکر شو، اوس د هغې یو وجه ذکر کوي چې هغه خلاف د مظالمو د جاهلیت دی او په دین اسلام کې. نو الله مونږ له داسې پیغمبر را کړی دی چې هغه سره یعنی شفیق دی، مهربان دی، او بیا داسې امت هغه له الله ورکړی چې د نورو امتونو نه سیوا دی. او الله امت ته څه وایي؟ کنتم خیر امة اخرجت للناس. یعنی الله فرمای تاسو بهترین امت یی، ولی ستاسو پیغمبر بهترین دی چې جناب محمد رسول الله دی. الله فرمای موسی علیہ السلام د الله ملاقات لاړو، الله ورته فرمای فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا. اے موسی چپلی وباسا او جناب محمد رسول الله ته وی اے زما حبیبا، اے زما دوستا، اے زما ملګریا، رازه چپلی مو باسا. الله فرمای زما ملاقات لرازا. جناب محمد رسول الله لاړو سدرۃ المنتهى تلاړو. بیا د معراج واقعه کې راځي، الله فرمای سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. الله فرمای سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي د مسجد حرام نلاړو مسجد اقصى تا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع العليم. نو الله جل شانه چرته معراج پشپ باندې خپل ملاقات لا ورته اے حبیبا وای دنیا نه دې سره وړي یا الله هغه سمې راوړي دي ستا په خزانو کې نشته. څه دې راوړي دي؟ داسې څیز عاجزي مې راوړې ده، ستا په خزانو کې عاجزي نشته دی. الله فرمای السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. نا الله پی چې دینو خپل حبیب هغه ځان خواته وغوښتو او سلام پی الله اوی. نو دا بیا فرمای ويستفتونك في النساء. استفتاء طلب د فتوی ته ویل شي، او فتا نه دا اغستې شوی دی او فتا ځوان ته ویل شي. 12مه سپاره کې با په سوره یوسف کې برازي ان شاء الله. او فتوی سره یعنی اشکال د مستفتی چې هغه زایل شي او خبره ور سره قوي شي، او په شریعت کې فتوا هغه جواب ته وي چې په دلیل د کتاب الله او سنت رسول سره ثابت وي، او بلدار چې پوښ شي سره په نقل د اقوالو د فقهاو سره جواب ورکول دا فتوا نه ده. او د دې وجې نه فقها د احناف وغی وی چې مفتی دا به مجتهد وي، صرف نقل کوونکې د اقوالو د علماو دته مفتی نشي ویلی کېدی. علامه ابن همام او ابن عابدین په کتاب القضاء کې هغوی لیکلي دي فی النساء په باره د میراث ورکولو زنانو ته. قل الله فرمایي ورته ووایه الله تعالی یفتیکم فیهن، یعنی قل الله تعالی فتوا درکوي تاسو ته فیهن په باب د دی کې. بعض مفسرین وایي مراد د دې نه احکام دي چې د دې صورت په ابتدا کې ذکر دي، لیکن دا قول ضعیف دی ځکه رستو ما یتلا علیکم دغه اشاره هغه مراد ده. وما یتلا علیکم فی الکتاب، نو دا عطب ته په لفظ د الله باندې یفتیکم خبر د دې پټ ته، یا دا عطب ته په ضمیر د فاعل باندې چې پټ ته یفتیکم کې دیغه الله تعالی تراجع دی. او پرې کې صاحب د لباب هغه وایي چې دلته د الکتاب نه مراد قرآن دی. د دې صورت په ابتدا کې په باره د یتاما یعنی د زنانو د هغې کې هغه ذکر شوي دي په آیت نمبر 3 کې.
د دې سره یعنی انصاف کولو هغه طریقه ذکر شوې ده اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن دې کې اشاره ده هغه ظلم کولو ته چې کوم الته الله تقسطو کې اشاره شوی وه ما کتبه د دې نه مراد میراث او مهر او نفقه ورکول دي وترغبون ان تنکحوهن په دې کې دوه اقوال دي اول د حدیث د حضرت عائشې دی چې امام بخاری ذکر کړی دی هغې نه معلومیږي چې لفظ د عن پکې پټ دی نو رغبت په معنی د اعراض سره دی تاسو د هغې د نکاح نه اعراض کوئ د وجې د کموالي د مال د هغې یا د وجې د عدم حسن نه او دویم قول پکې د سعید بن جبیر او د امام مجاهد دی دلته هغې وایي پی پټ دی غن نه وایي پی پټ دی رغبت په معنی د مینه کولو دی تاسو مینه کوئ په نکاح د هغې کې د وجې د ډېر مال او د حسن د هغې نه والمستضعفین من الولدان کمزوري ماشومان نو پیهن په باره د وړو بچو کې حکم هغه مطلب دا دی چې دوی ته حصه په میراث کې ورکوئ او د جاهلیت په طریقې سره دوی د میراث نه مه محرومه کوئ او بیا فرمایي وان تقوموا للیتاما بالقسط د دې په عتب کې هم دغه دوه اقوال دي او درېمه توجیه پکې دا ده چې دلته فعل د یأمرکم هغه پټ دی قیام په معنی د اهتمام او کوشش کولو دی یتاما عام د الکانو جنکو ټولو ته د قسط نه مراد هغې ته میراث هغه پوره ورکول دي او دا شان مهر او نفقه ورکول دي په وخت د نکاح کې وما تفعلوا من خیر او په خیر د ذکر کې اشاره د رغبت ورکولو د خیر ته اگر چې الله تعالی د دې په شر باندې هم عالم دی د خیر نه مراد په دغه احکامو باندې عمل کول او نور احسانات کول دي د دغه ضعفاو سره یا عام کارونه د خیر مراد دي بیا ورپسې آیات و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا په معنی د علم یا د ګمان په خپله معنی سره دی هر کله چې د خاون کې علامات د نشوز قولی فعلي هغه وویني ښځه نو هغه د نشوز نه هغه یره وکړي من بعلها خاون او سردار ته بعل ویلی شي او نشوزا نشوز په اصل کې پورتوالی ته ویلی شي یعنی خاون ځان پورته وګڼي د ادایګۍ د حقوق د زوجیت نه نزدېکت او محبت ورسره نه کوي او اعراض مخته نه اړی خبرې کېناستل ورسره نه کوي نشوز خاص دی او اعراض چې دی دا عام دی یا نشوز اعلی دی او اعراض چې دی نو دا ادنا دی نو الله فرمایي فلا جناح علیهما نشته دی ګناه پرې دواړو باندې چې څوک ان یصلحا بینهما مراد د صلح نه پرېښودل د بعضې حق هغه خپل دي د ښځې حق مهر او نفقه او قسم او د خاون حق اطاعت د ښځې دی خاون لره په غیر د معصیت نه او خاون خدمتونه کول وغیره دا ټول نو چې د هر یو طرف نه لږ لږ پرېږدي نو دوی به د بیا د دواړو صلح چې دی دا به راشي او بیا الله وفرمایل وفرمایل صلح کول دا رخصت دی د ګناه پکې نشته دی والصلح خیر صلح چې دی دا ډېره ښه بهتر ده په صلح کې بیا ډېرې فایدې دي او معنی دا ده چې صلح کول د ښځې او خاون دا غوره د جدایۍ نه یا د نشوز او د اعراض نه او دا حکم ښځه او خاون پورې خاص نه دی بلکې په دې کې الف لام ذکر کړی دی الصلح دا د پاره د استغراق دی واحضرت الانفس الشح انو دلته د شح نه مراد دا دی چې یعنی امر طبیعي دی چې د هغه نه جدا کیږي تفسیر قرطبي وایي چې الشح دا هرس کول دی په منع د خیر باندې علامه ابن پارس وایي چې بخل دی سره د حرس نه نو دا چې هر کله په منع د حقوق شرعیو کې راشي نو دا بیا مضموم دی سوره تغابن کې به بیا الته راځي وان تحسنوا وتتقوا دا خطاب د خاوندانو ته که چېرې تاسو احسان وکئ د خپلې ښځې سره په ساتلو د هغې سره د بد ګڼلو نه او ځان بچ کئ د نشوز او د اعراض نه یا عام خطاب د غیر خاوندانو ته یعنی که نور خلک احسان وکړي او صلح کولو سره او ځان بچ کړي د میلان نه یو طرف ته نو فإن الله کان بما تعملون خبیرا بېشک الله تعالی خبردار دی عالم دی په حالاتو باندې په رازونو باندې نو فرمایي چې دغه شانتي ګوره ظاهري باطني دا شح چې دی دا دواړو سره تعلق ساتي ظاهر سره باطن سره نو الله فرمایي چې وان تحسنوا وتتقوا فإن الله او بیا وی والصلح خیر
په صلح کې ستاسو دپاره سره خیر دی او غوروالی دی ستاسو دپاره ولې الله هلته وفرمایل که نه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الله فرمائی پینزم سپارہ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الله فرمائی ورپسې آیات وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما الله فرمای د ښځې خاوند په مابین کې تاسو څه راولئ جوړښت راولئ روغه پکې وکئ او دا دواړه یو بل سره څه کوي روغ کوي نو ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تعلیم راکړی دی الله پیغمبر را لېږلی دی د انسانانو د فایدو دپاره انسانانو دپاره الله فرمایي چې تاسو څه کوئ د دوو کسانو په مابین کې صلح راولئ دو کسانو په مابین کې روغ وکئ ترجمې ته وګورئ الله فرمای لیس بامانیکم نه دغه جنت او ثواب یعنی بامانیکم په ارزوګانو ستاسو ولا امانیه نه یعنی په ارزوګانو اهل الكتاب د اهل کتابو اهل کتاب وی نحن ابناء الله واحباؤه مونږ زامن د الله تعالی یو الله مونږ سره محبت کوي مال را کړی دی پیغمبر له سور کړی دی الله فرمای من یعمل سوءا یجز به چا چې عمل کو بد یجزا نو بدل ورکړي شي هغه ته به دغه ولا یجد له نبم امید ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه ولیا څوک دوست ولا نصيرا نه مددگار ومن یعمل من الصالحات او چا چې وکړل نیک کارونه من ذکرن که سړی وي او انثی یا زنانه وهو مؤمن په داسې حال کې چې دی مؤمن وي فاولئک یدخلون الجنه داخل بشي الله یعنی داخل بکی الله دی لره جنت ته ولا یظلمون نقیرا ظلم به ونشي په دې باندې د ذرې برابر ومن احسن دینا ممن اسلم سوک چې زیات یعنی سوک ته زیات ښایسته دینن په اعتبار د دین سره ممن د هغه چانه اسلما چې اسپاري وجهه ځان خپل لله الله تا وهو محسن حال دار چې دی نیکو کار وي واتبع ملت ابراهیم حنیفا او روان وي په ملت د ابراهیم علیه السلام پسې حنیفن په یو مخیز یو کلک پسې ابراهیم علیه السلام یعنی ډیر مضبوط او ډیر کلکو په ایمان کې نو الله سے جوڑ کو خپل دو سے جوڑ کو ابراہیم نے خلیل اللہ جوڑ کو جناب محمد الرسول اللہ نے حبیب اللہ جوڑ کو موسیٰ نے کلیم اللہ جوڑ کو عیسیٰ نے روح اللہ جوڑ کو اللہ دینا روح اللہ جوڑ کو اللہ فرمائی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او نیولے دے اللہ ابراہیم علیہ السلام خاص دوست جناب محمد الرسول اللہ د معراج پشپ باندې زی کله درې مسمان ته ورسید تپوس کوي مار هذا الرجل دا سړی څوک دی جبرائیل امین ورته وی ابراهیم خلیل الله داستانی کرے ابراهیم علیہ السلام لاړ شد سره ملاو شه الله دوست ولله ما فی السماوات خاص د الله د پاره هغه دی چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي وکان الله او دی الله تعالی بكل شیء پاره او شی باندې محیطا راګیرون کې ويستفتونک اے پیغمبر دا خلق تپوس کی تان فی النساء د زنانو په باره کې قل الله ورته وایا چې الله تعالی یفتیکم حکم کوي تاسو ته فیهن د دې په باره کې وما یتلا علیکم او حکم کوي تاسو ته د هغه چې بیانېږي تاسو ته فی الکتاب په قرآن کې فی یتام النساء په باره د یتیمانانو زنانو کې د جنکو په باره کې اللاتی لا تؤتونهن آغا جنکی چې تاسو ولا نور کوي ما کتبا آغا مہر چې مقرر شوی دی لهن دی د پارا وترغبون ان تنکحوهن تاسو غواړئ ان تنکحوهن چې نکاح کوي دی سره والمستضعفین او کمزوری من الولدان ماشومان مبارکم تاسو ته حکم کوي
ډیر خلک مہر بیا نه ورکوي دا ورکول پکار دي وان تقوموا او دا حکم کوي چې کلک شي تاسو لیلیتاما د یتیمانانو دپاره بالقسط په انصاف وما تفعلوا من خیر تاسو یعنی سکار کوي د نیکۍ فإن الله بشک الله تعالی کان دی به پای باندې علیما پورا عالم دی وان امرات او که یو ښځه خافت یریږي من بالها د خاوند خپل نشوزا د بدخویۍ یا سختۍ او اعراضا یا د مخ اړولو نه فلا جناح علیهما نشته څه ګناه په دواړو باندې ان یصلحا چې دواړه صلح وکړي بینهما په منځ خپل کې صلحا په صلح سره چې کوم خاوندان او ښځې هغه په نو صلح دي وکړي ښه الله فرمایي والصلح خیر او صلح ډېره ښه ده واحضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوي دي نفسونه شومتیا او هیرستا وان تحسنوا او کچره کوي تاسو ښه کارونه وتتقوا یریږئ د الله نه فإن الله بشک الله تعالی کان دی بما پاس باندې تعملون چې کوي تاسو خبيرا الله خبردار دی صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر صلوات والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله داینه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختره الله داینه مونږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټول نه الله ته راضي شي الله چې څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله چې څومره خلک وفات شوي دي الله د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله موږ ټولو ته الله خپل رضا نصیب کړي الله دا قرآن کریم دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله زموږ د دین کاروالي الله موږ د دین د مهنت دپاره قبول او منظور وګرځي الله د دنیا آخرت خوشحالی موږ ټول لرا کړي الله چې د چا څه قسم حوایج دي الله د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات حل کړي پریشانۍ ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه ترنه لرې کړي الله چې چا راته دعاګانو دپاره ویلي دي الله د هغه ټولو الله چې څه قسم ضروریات دي الله ته پې عالم ټول ضروریات برابر کړي مشکلات حل کړي پریشانۍ ختم کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین خدیجه محبوب بی بی توی دا شان چی پتا پاغن سبحان اول سلام دیر علی گل ور پسی رستو دے بیان کنا اوے پا جنت کی جوڑ محل دے دا مرواری دعالی شان دغا محل د خدیجی بی بی دے رب وی زما دا فیصل دا کنا وی عائشہ بی بی قربان سنا ہر وقت یادے ہی عجیب دا کنا محبوب اید مومنان موری زار خدیجہ خو خدیجہ دا کنا محبوب اید مومنان موری زار خدیجہ خو خدیجہ دا کنا چکل وقت دل کدن راغے تکلیفی داس پا بدن راغے فریاد سختوی محبوب تا اکڑو خفگان حضور باندی انفن راغے دا اوخ کو ڈک شولی بانسترگی دا بی بی غم پی دیر دو چن راغے